زما عزتمندو ستاسو په علم کې ده چې د ماه رمضان میاشت شروع ده، بابرکته مهینه شروع ده. تاسو به د اکثر خلکو نه اورېدلي وي چې په دې میاشت کې الله جل شانه د شیطانان قید کوي او گرفتاروي. دغه شانتې دا سرکشه جنات چې کوم دي الله جل شانه دا هم قید کوي او گرفتاروي. زما عزتمندو د دې حکمت څه دی چې الله جل شانه د شیطانان او د جنات قید کوي؟ زما عزتمندو د دې حکمت دا دی چې الله جل شانه دا وایي چې دا شیطانان په دې بابرکته مهینه کې زما دا بنده چرته دوکه نه کي، چرته ګناه طرف ته رونه بلي، یا د ده په زړه کې چرته کې داسې وسوسه غلطه واچوي چې دی د ګناه طرف ته مایله شي. تاسو به کتلی زما عزتمندو چې په دې ماه رمضان کې د اکثر مؤمنانو بندګانو مسجد طرف ته رخ شي، مسجدونه ترې ډک شي، دغه شانتې قرآنونه راواخلي، تلاوتونه شروع کړي، دې نه علاوه ذکر او اذکار شروع کړي. د الله جل شانه تمام مسلمانان مؤمنان بندگان په دې ذکر اذکار کې مبتلا شي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې کله د ماه رمضان اولنۍ شپه راشي نو الله جل شانه دا شیطانان گرفتار کړي او د دوزخ دا دروازې هم بند کړي او دغه شانتې د جنت دروازې کولو کی او یو اواز کوونکی دا اواز وکړي چې ای د الله بندګانو د ګناهونو نه ځان بچ کړئ او نیکۍ طرف ته راشئ، ځکه چې په دې میاشت کې د یو نیکي یو په 70 باندې ده. زما عزتمندو الله جل شانه په دې میاشت کې د خپل مؤمنان بندګانو مغفرت کوي او دین علاوه د جهنم د هور نه آزادوي. نو موږ او تاسو ته پکار د زما عزتمندو چې د خپل وس نه زیات موږ په دې مهینه کې عبادت وکړو او الله جل شانه ته رجوع وکړو. الله دې موږ ته او تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.